بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد. عزتمندو د احناف منځ دا د قرآن او د سنت سره ډیر موافق ترین منځ دی په نسبت د نورو مذاهب او د نورو طرقو. دا به ان شاء الله العزیز د الله رب العزت په توفیق سره ټول ارکان او حصے د منځ د احناف او د حدیث پرانا کې او د قرآن پرانا کې موږ ذکر کوو. نن اوله مسله د هغې نه ذکر کوو. هغه مسله دا ده چې د مانځه په افتتاح کې تکبیر تحریم په وخت کې لاسونه تر کوم ځایه پورې به اوچتولی شي. نو د احنافو مذهب دا دی چې تر غوږونو تر پوسکو او نرمو پورې لاسونه اوچتول دا مستحب دي او دا افضل طریقه راغلی ده. په دې کې احادیث هغه ډیر زیات دي. موږ د هغې نه یو دوه درې احادیث ذکر کوو. اول حدیث شریف د سنن النسائی باب موضع الابهامین عند الرفع، حدیث نمبر 882 دی. عن عبد الجبار عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. دا صحابي مبارک وی چې ما نبی علیه السلام مبارک ولیدو اذا افتتح الصلاة رفع يديه، کله به چې مونږ شروع کولو لاسونه به اوچت که حتی تکاد ابهاماه تحاذي شحمة اذنيه، تر دې چې دا ابهامي یعنی دا کټې ګوتې به تر غوږونو تر نرمو پوسکو پورې هغه برابر شوي. د غرنګ دویم حدیث د صحیح مسلم دی. د مالک ابن الحویرث رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان، نبی علیه السلام مبارک اذا کبر کله به تکبیر کو رفع یدیه لاسونه به اوچت که حتی یحاذی بهما اذنه، تر دې پورې چې برابر به که تر غوږونو پورې، وفي روایت حتی یحاذی بهما فروع اذنه. او د غرنګ یو بل حدیث هغه چې کوم دی د ابو داود شریف دی. هغه د وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی. هغه وی قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما نبی علیه السلام مبارک ولیدو حين افتتح الصلاة کله به چې مونږ شروع کولو رفع يديه حيال اذنيه لاسونه به اوچتول تر غوږونو پورې. قال ثم اتيتهم بیا زراغم فرأيتهم يرفعون ايديهم، ما ولیدل دوی لره د صحابه کرام یادي چې دی بلاسونه اوچتول الى صدورهم تر خپل سینو پورې فی افتتاح الصلاة په شروع د مانځه کې وعليهم برانس و اکسیا، په دې باندې به صادرونه وو. دینه معلومه شوه چې که صادرونه وي ډېره یخني وي نو په هغې کې د صادرونو د وجې نه که سړی تر اوږو پورې سینې پورې لاسونه اوچت کړي نو په دې کې جواز شته دی، خو افضل طریقه هم دغه ده چې تر غوږونو پورې سړی لاسونه اوچت کړي. بل روایت د دارقطني دی. انس رضی الله عنه نه روایت دی. قال هغه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاة کله به چې نبی علیه السلام مبارک مونځ شروع کولو کبر نو تکبیر به وکړو ثم رفع یدیه بیا به لاسونه اوچت که حتی یحاذی ابهامیه اذنیه بیا لاسونه به اوچت که تر دې پورې چې برابر به کې دا کټې ګوتې تر غوږونو پورې. ثم یقول سبحانك اللهم وبحمدك الى اخر الحديث، بیا به سبحانك اللهم وبحمدك. د غرنګ د وائل ابن حجر رضی الله عنه بل روایت په مصنف ابن ابي شيبه کې دا حدیث ذکر شوی دی. د غرنګ په بهقي کې هم ذکر شوی دی. مصنف ابن ابي شيبه جلد 1 صفحه نمبر 232 او بهقي جلد 2 صفحه نمبر 240. عن وائل ابن حجر رضی الله عنه قال قدمت المدينه، دی وز مدینه منوره تراغم فقلت ما الا انظرن الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، زبخامه خد نبی علیه السلام مبارک منځ ګورم. قال نو دی فرمای فکبر، نبی علیہ السلام مبارک تکبیر کو ورفع یدیه لاسونه اوچت که حتی رأیت ابهامیه قریبا من اذنیه تر دې پورې چې ما ولید د نبی علیه السلام مبارک دا کټه ګوتې چې نږدې شوي تر غوږونو پورې. نو دا ډیر روایت په دې کې راغلي دي چې نبی علیه السلام مبارک لاسونه اوچت کړي دي در غوږونو تر پوسکو پورې. عزتمندو په دې کې څه روایت داسې هم دي چې تر غوږونو پورې د هغې کې تذکره ده چې نبی اسلام لاسونه اوچت کړي تر غوږونو پورې، او بعض روایت داسې دي چې نبی علیه السلام مبارک لاسونه اوچت کړي تر اوږو پورې حظو منکبیه الفاظ په هغې کې راغلي دي. نو په دې ټولو کې تطبیق هغه علامه ابن همام فرمایي په دې ټولو کې تطبیق هغه یو کړی دی او تایید یو حدیث هم کوي چې هغه حدیث د ابو داود دی. د ابو داود په هغه حدیث کې راځي هغه
د حضرت وائل ابن حجر رضی الله عنه روایت دی انه ابصر النبي دی وی دی اولیدو نبی علیه السلام مبارک حين قام الى الصلاه کله چې نبی علیه السلام مبارک ادریدو مانځته رفع يديه الى سنه اوشت حتى كانت بحيال منكبيه چې له سنه برابر شو تر اوغو سره وحاز بابهاميه اذنيه او برابر کې دا کټه ګوتی تر غوګونو پورې ثم کبر به تکبیر کو نو دینه دا خبره معلومه شو په دې ټولو احادیثو کې تطبیق معلوم شو او پته ولګیده چې داسې عمل پکار دی چې په ټولو حدیثونو باندې عمل راشي داسې عمل نه پکار چې یو حدیث باندې عمل وکړي او نور حدیثونه دې ترک نه داسې عمل پکار دی چې په ټولو احادیثو پکې عمل راشي نو د دې عمل سره په ټولو روایتو باندې عمل راځي چې سړی چې کوم دی د لاسونه اوچت کی تر اوږو پورې او تر اوږو پورې لاسونه اوچت شي نو دا کټې ګوتې به غوږونو سره برابر کی او دا بره د ګوتو ایسه چې کوم دی دا به د غوږونو اطرافو سره برابر کی دا علامه ابن الحمام هم دا خبره نقل کړې ده او د حدیث تایید هم کوي حدیث د ابو داود جلد 1 صفحه نمبر 114 د تایید هم کوي او د دې سره سره دا عمل د امام شافعي هم وو علامه طیبی په شرح د مشکات کې د یو واقعه نقل کړی د امام شافعي صاحب لاړو مصر ته داغه نه تاسو چې لاسونو چتول تر کم ځای پورې پکار دي هغه فرمایل چې يرفع المصلي يديه بحيث يكون كفاه حزاما كبيه لاسونه دی اوچت کی دا مصلي چې دا لاسونه برابر شي د کفین تر اوګو پورې او ابهامه حذاء شحمتي اذنيه او ودا کټي ګوتې چې کم دی کټي ګوتې دا د برابرۍ کې در غوګونو تر پوسکو پورې او اطراف د ګوتو دا د برابر کې تر غوګونو پورې ځکه امام شافعي فرمایلی انه جاء في روايه يرفع اليدين الى المنكبين وفي روايه الى الاذنين وفي روايه الى فروع الاذنين ځکه په یو حدیث کې تر د وګو ذکر دی په یو حدیث کې تر غوګونو تر پوسکو ذکر دی په یو حدیث کې د غوګونو پورې ذکر دی نو داسې عمل پکار دی چې ټولو باندې عمل راشي فعمل الشافعي بما ذكرنا في رفع اليدين جمعا بين الروايات الثلاث علامه طيبي فرمایي په شرح د مشکات کې چې امام شافعي دا عمل چې کوم وکړو نو په دې کې جمع راځي په ټولو روایتو کې چې په ټولو روایتو باندې چې کوم دی عمل راځي نو داسې عمل پکار عزت مند چې په ټولو روایتو باندې په هغه سره عمل راشي الله رب عزت موږ تاسو سره عمل کول توفیق را نصیب کړي دا ان شاء الله دا سلسله به جاری وي ټول ارکان د منځ کوم چې پنځ د احناف دي دا به ان شاء الله د احادیثو ثابتو او دا ویډیو چې کوم ملګری ګوري مخکې شیر کې چې نور مرګرو ته هم فائدہ ورسي وما علينا الا البلاغ المبين